Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Musaddiq Hussain Learning Academy. په درسي لیکچر کې مونږه preposition of place ویلو او دلته کې مونږ وایو other preposition of place. سنور preposition of place چې موږ په دې لیکچر کې وایو. پای کې راځي under, near, over, before, behind, during. دا موږ سره داسې preposition دي چې دا مونږ ته دا وایي چې یو کس یا یو څیز په کوم ځای کې دی. ځای راته ښایي. په منې under. Under example لی they sat under the tree. هغوی چې کوم دی دا ونې د لاندې ناست دي. نو ځای راته شو کو. دا چې کوم دی په څه کې راځي؟ preposition of place کې راځي. دا near چې دی preposition of place کې راځي. چونکې مونږ ته دا under چې کوم دی ځای راته شو کو. چې هغوی د ونې د لاندې ناست دي. دغسې the boat is under the bridge. کشته چې کومه ده boat هم سره د پل لاندې ده. نو ځای راته شو کو دې وجې نه preposition of place. دغسې ورپسې second near راځي. My house is near the park. زمونږ کور چې دی هغه پارک سره نږدې دی. نو ځای راته شو کو دا near موږ ته څه کو ځای راته شو کو چې دا زموږ کور پارک سره نږدې دی. دې وجې نه د near ته ویل کېږي preposition of place. دغسې the rat is near the hole. چوهه چې کومه ده موږ سره هول سره نږدې ده، بیل سره نږدې ده. کوم چې د هغې هغه بیل وي سوراخ وي دې وجې هغې سره چې کوم دی سره نږدې ده. ورپسې over. The plane flew over the lake. جهاز چې کوم دی هغه څه کي الوزي د دغه نه چې کوم جهیل دی د هغې نه بره. جهیل کې اوپر سے پورته دی. نو دې وجې نه موږ ته ځای شو کو چې د کوم ځای نه الوزي د جهیل د بره نه. دغسې second example دی the boy had an umbrella over his head. لړ دا سره چې کوم دی څه شی دی هلک ته یاد را چتری ده او سر د پاسه ایښې ده. کوم ځای کې ده سر د پاسه ایښې ده. موږ پرې څه وکړو سر د پاسه یې نیسلې ده. دې وجې نه دې over ته ویل کېږي preposition of place. بل دی before. He stood before the door. वो दरवाजे के सामने खड़ा था. दरवाजे مخې ته چې کوم دی ولاړه وه. دغه مخه چې کوم دی موږ ته څه کوو ځای راته وښو جګه یې راته وښو. دې وجې نه ته موږ وایو preposition of place. بل دی behind. A school is behind my house. سکول چې کوم دی موږ د کور شاته دی. په دې کې موږ ته ځای ښیي. او نمبر اخري چې دی last چې دی do not sleep during the lecture. لیکچر کے دوران مت سو. یعنی مطلب دا چې لیکچر په وخت کې مو دیکھیږي. دا موږ سره نور preposition of place وو. امید لرم چې تا ډېر څه زده کړي وي. او چې دا لیکچر مو خوښ شوي وي چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې د هغوی هم فایده وشي. او تاسو د نوي لیکچر لپاره انتظار کوئ. والسلام.